الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم رور، پوښتنه کړې ده چې زمونږ د مسجد یو امام دی او هغه چې مونږ له جمع راکوي مونږ ورپسې شاته ولاړ یو مونځ کوو، نو زه د هغه په مونځ باندې مطمئن کېږم نه، ځکه خاص کر دا د ماسپښین او مازدیګر مونځ کې هغه رکوع سجده په ښایسته طریقه باندې نه ادا کوي، فاتحه ورپسې هم مونږ اکثر سرته نشو رسولی، نو داسې امام پسې زمونږ مونځ کېږي که نه کېږي؟ نو یقینا چې دا یو ډیره علمی پوښتنه ده او هر مؤمن مسلمان ته د دې ضرورت راځي. د ټولو نه اولا خو ډیره د افسوس خبره دا ده چې یو مقتدي راپاسي او هغه سره دا خوف یره او دا فکر په زړه کې پیدا شي چې یره دا امام دا مونځ ولې دومره تیز کوي او دومره خراب مونځ ولې کوي. په کار دا ده چې دا سوچ او دا فکر زمونږ د دې مولیانو سره وي او د مقتدیانو د منځونو منګه خیال ساتلی، لیکن اوس به مقتدی را پاسی امام ته به نصیحت کوي، نو دا د امام د پاره ډیره د افسوس خبره ده. به هر حال مسئلې طرف ته براشو، کله چې یو مقتدی په یو امام پسې مونځ کوي او امام مونځ په خپل وخت باندې ادا کوي، بې وخته نه کوي یو، او دویم دی ورپسې خپل ارکان صحیح رسولی شي، د خپل ارکان ورپسې صحیح ادا کولی شي، رکوع دا سجده وغیره دا فاتحه ویل دي، نو بیا خو د مقتدی مونځ په دغه امام پسې کیږي. او کنه چرته امام د وخت هم خیال نه ساتلو، بې وخته مونځونه کول او تا پسې ارکان صحیح نشو ادا کولی، نو بیا ځان نه مونځ کوه، بیا د پسې مونځ مه کوه. دې باندې دلیل هغه دا حدیث دی د ابو هریره رضی الله تعالی عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یصلون لکم فإن اصوابوا فلکم وإن اخطئوا فلکم وعلیهم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای تاسو ته به امامان منځونه کوي، نو که هغوی دا منځ په ښه شان سره کو، نو د هغه منځ فایده ستاسو د پاره ده او هغوی د پاره ده، او که هغوی خطا کوي یعنی بې طریقې منځ کوي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی تاسو ته بیا هم ثواب ملاویږي، خو د هغه غلط منځ ګناه چې کوم ده په دغه امام باندې ده، الله به هغه رانیسي او د هغه نه به تپوس کوي. دی حدیث باندې امام بخاری رحم الله باب تړلی دی. دا حدیث امام بخاری رحم الله په صحیح بخاری کې راوړی 702 نمبر حدیث دی. په دې باب تړلی باب اذا لم یتم الامام واتم من خلفه. امام بخاری رحم الله باب تړلی یعنی چې مقتدی مونږ پوره کوي او امام پورواله نه کوي، نو مقتدی مونږ جایز دی، نو ستا مونږ ورپسې بیا کیږي. بل دلیل دی باره کې دا دی دا حدیث د عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنه دی. ابو علی المصری الحمدانی دا تابعی دی رحمت الله علی، او وی موږ د عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنه سره سفر کولو، نو په دې کې د مانځه وخت چې کوم دی هغه رالو، نو زمونږ اراده دا وه چې عقبه رضی الله تعالی عنه به مخکې شي او به موږ ته مونځ راکړي، نو هغه وفرمیل چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي من ام قوما فاتم فله التمام ولهم التمام وان لم يتم فلهم التمام وعليه الاسم. ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه اورېدلي دي چا چې خلکو ته امامتي کول او صحیح وخت کې کول او مونځ هم په صحیح طریقې سره کولو، نو د هم صحیح مونځ ادا شو، د مقتدیانو هم، او چا چې په مونځ کې نقصان کولو، نو د مقتدیانو مونځ وشو، خو ګناه چې کوم دی په امام باندې ده. نو دغه مخکې حدیث او دا حدیث دا دلیل دی په دې خبره باندې که چېرته امام مونځ په خپل وخت کې کولو، بې وخته یې نه کولو، او تا ورپسې خپل ارکان صحیح رسولی شو، نو بیا ورپسې ستا مونځ چې کوم دی هغه کیږي، لکه امام بخاري رحم الله هم دغه باب لګولی. دا دویم حدیث چې ما وویل نو دا مسند احمد کې دی، ابو داود ابن ماجه کې په صحیح الترغیب کې دی، اول جلد صفحه 116 کې رقم حدیث ته 400 بحث کې ابن حزیمه ابن حبان وغیرہ هم راوړی دی.
نو که تا ورپسې رکوع سجده خپله صحیح رسولی شوه نو بس ټیک د مونځ د کیږي. فاتحه دې پسې رسولی شو مونځ د کیږي. که نه رسېدله نو بیا چېرته داسې امام پسې مونځ کوه چې ستا ورپسې زړه مطمئن وي او مونځ پسې صحیح ادا کولی شي. والله اعلم. هذا بالله التوفیق.